بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد. د شفاعت عقیده شفاعت خبره شروع وا هغه کې د حق عقیده شفاعت اصول بیان شوی. هغه اصول کې الله تعالی دا فرمایي علم ما بین ایدیهم و خلفهم، مخکې ورستو احوال الله تعالی ته معلوم دي. او بل دا پکې هم رااله چې فرشتي به سبسته ولاړ وي د الله مخې ته، او ولا یحیطون بشیء من علمه. دا الفاظ هم پکې تیر شوي دي. د پدې کې د باطل عقیده مکمل تردید شوی دی. اصل کې چې کم خلکو د باطل عقیده د شفاعت دا هغه د آخرت معاملې دا په دنیا باندې قیاس کوي، دغه ځای کې غلطي کیږي. دنیا کې سفارش چې قبليږي د هغه دوه وجې وي. اوله وجه دا وي چې قاضي جج او تانیدار ته پته نه وي چې دا کم سړی ماته مخې ته به تور مجرم ولاړ دی، دا جرم کړی او کنه دی کړی، داغه په علم کې خبره نه وي. ځکه کس به دیهات کې کم ځکه به جرم شوی وي، بیا به دا غځي نه پولیسو کس را نیولې چا په داوا کړی وي، نو واقعي هغه سړی دا جرم کړی کنه دی کړی. بیا تانیدار خو هم یا قاضي اخو خپل عدالت کی وي یا خپل کور کی وي، هغه ته څه پته وي. داغت په علم کې خبر را وستو د پاره دوه کسان گواهان پیش یا وایي چې را منګه گوايو چې شمدیدو د سړی چې کم دینو د جرم کړی دی، نو د قاضي په علم کې خبر راشي یا وایي چې را منګه د سړی د صفای گواهی ورکو دا سړی بالکل صفا دی. نو د قاضي په علم کې دراوستو د پردا خبره کیږي. دویمه خبره دا ده چې قاضي یا حاکم هغه د یو سړی داغه د وقار او کردار په وجه باندې مرعوب وي، داغه نه یا د محبت او رشتہداري په وجه باندې داغه نه سترګه په دی وجه باندې هغه د چا سفارش قبلوي. نو سفارش کې د قاضي دغه رشتہ دار دغه پلار ماما تر او مشرور وغیرہ هغه پیش کړی شي، نو هغه وی چې کله د پلار یا د ورور یا د رشتہ دار خبره ونه خپه بشي، یا دغه رنګ چودري خان وډیرا نواب او بدماش وغیرہ هغه بوتل شي، هغه دمکی ور کوي، داغه هغه په روب کې ویریږي دي. نو د الله تعالی په دربار کې دا شی نه چلیږي، ځکه د الله تعالی په علم کې څوک اضافه نشي کولای. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، او د الله تعالی چا سره رشتہ داری نشته ده، او الله تعالی د چانه مرعوب هم نه ده، د چانه یریږي نه. لہذا دنیا کې چې کم سفارش کیږي د دې آخرت کې د سفارش سره هیڅ تعلق نشته ده. حضرت مفتی صاحب لیکي چې د الله تعالی علم ذاتی دی او لا محدود دی، او د مخلوق علم عارضی او محدود دی. د الله تعالی ټول صفات غلا محدود دي، او داغه د صفاتو انتها او حد نشته. لہذا داغه په علم کې څوک اضافه نشي کولای. دا څه نشي کېدای چې الله تعالی ته معلومه نه وي مخلوق ته معلومه ده، سره کې دی نشي. د مخلوق علم عارضی دی او محدود دی. او مفتی صاحب لیکلي چې مخلوق ته د سفارش اختیار ورکړی شي، نو د الله تعالی د عدل او د قسط نظام به درهم برهم شي. کچره هر چاته اختیار وی چې را بس څنګه هم سفارش کولای شي سفارش وکا، نو دا خو الله تعالی خو عدل ولده انصاف ولده چې څوک چا څومره څه طریقې سره ژوند تیر کړی وي، که څوک مستحق وي په اول فرصت کې جنت ته تلو هغه په اول فرصت کې لاړ شي، چې څوک چا څه کمی کوتاهی کړی داغه ازاله وشي داغه نه پس لاړ شي وغیرہ وغیرہ. او بلکې مفتی سے فرمایلی چې د سړی په خپل ځان باندې علم نشته، مور او پلار باندې داغه علم داسې نشته چې هغه څه کړی دي. که یو ماشوم هغه د پلار واده نه ډیر وخت پس پیدا شو، د پلار 50 کال نه پس پیدا شوی دی، هغه یا 80 کال نه پس پیدا شوی دی، او هغه چې کله
خپل عمر ته چې باغی کې سړی په خو بد باندې پويږي هغه تر رسید هغه نه مخ کې پلار دنیا نه لاړ دته د پلار باره کې څه پته ولګي دا یا که ژوندیم وي نو اکثر داسې چې پلار ملازم وي بل ځای کې وي او ماشوم په کور کې وته پته نه لګي دا 10-12 کاله 13 کاله خدا په دې پويږي نو دا غي نه پس بیا دغه کمره بدل شي د ماشوم او یا ماشوم چې کله به ځوان شي هغه به ملازمت د لپاره بالار شو پلار کور کې وي به هر حال خپل ځان باندې یو سړی د خپل 50 کالو 70 کالو 40 کالو ټیم ټیبل نشي جوړولای چې ځکه بالو شم پاول او ورځ ما دا ګناه کړو په دوه ورځ دا پدرې مور داسې یا ما پلانې نیکی کړی یا ما منځونه کم را نه قضا شي کم می کړی او څومره اخلاص سره می کړی دي نو لہذا دا سي اختیار چاته نشي ورکړي کېدای چې هغه په آخرت کې او اصل کې دا خبره د ذکر خطا شي باطل عقیده شفاعت ولوي چې دا مقام اختیار او اقتدار ده او حق عقیده شفاعت اهل سنت والجماعت دغه چې د شفاعت عقیده نه غوي چې دا مقام اعزاز او اکرام ده نو باطل عقیده شفاعت ولوي چې په دې منصب باندې دا سړی فایز ده او دته الله تعالی اختیار ورکړي چې څوک جنت ته بوزي نو بوتلی شي او حق عقیده شفاعت ولوي چې دا مقام اعزاز او اکرام ده د اکرام او د اعزاز مقام دی چاته چې د الله تعالی په دربار کې د خبرې کولو موقع ملو شي داغه د لپاره اعزاز دی عالم هغه دا یو کسانو متعلق سفارش کوي نو ګور او یا ځلې د الله تعالی په دربار کې وینا موقع ملاویدل د اعزاز او اکرام دی حافظ د لاسو کسانو کچري هغه په آخرت کې نو هغه د لپاره اعزاز او اکرام دی او چې چا په حق کې سفارش وي هغه د لپاره اعزاز اکرام دی د یو کس په حق کې چې د الله پیغمبر فرشتہ او شهید نیک او صالح یا عالم او حافظ وغیرہ هغه گواهی ورکوي دغه د لپاره اعزاز او اکرام دی چې دومره خلک د په حق کې خبره کوي نو بهر حال دا مقام اعزاز او اکرام دی مقام اختیار او اقتدار نه دی او چې کم یو کس په کم وخت کې هغه د جنت قابل ګرځي په هغه وخت کې به داغه سفارش او شفاعت داغه متعلق کیږي حضرت مفتی صاحب لیکلي عقیده شفاعت خلاصه فرمایي د قران او سنت نه چې د عقیده شفاعت کم بیان نغله داغه خلاصه دا شو نمبر 1 د شفاعت مقام به صرف پاکیزه خلقو ته انبیا شهدای امت دایان حق او نیکوکار خلقو ته حاصل وي دا یو اکرام او د عزت مقام دی چې پاغي باندې الله تعالی څوک پاغه منصب باندې سرفراز کوي ناغه بکی چې کوم د دې اکرام او اعزاز قابل وي دا مقام اعزاز او اکرام خوده خو مقام اختیار او اقتدار نه دی او د ټولو سردار څوک چې سفارش کوي دا ټولو سردار او امام سیدنا مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته شفاعت کبرا مقام حاصل وي او بیا به شفاعت صغرا هم هغه کوي دویمه خبره چې چاته الته د شفاعت چا متعلق یا څوک کوي نو دا اصول مخ ته خودل پکار دی اول دا ټول حضرات چې کوم سفارش کوي دا به الله تعالی د حکم او دغه د اجازت نه پس کوي دریم دا هغه چا په حق کې به سفارش او شفاعت کوي چې چا په حق کې الله تعالی فرمایلی وي ورته سلورم د دې شفاعت کلاغي صورت د گواهی شهادت وی یا دعا وی پای کې واغه خبره کوي چې هغه بالکل حق وي باطل نه حق جوړول یا د بدین نه کوي جوړول د دوی شای نشان نه ده او نه د الله تعالی علام الغیوب مخ ته څوک د دې جسارت کولای شي پنځمه خبره ده چې کوم خلکو د شرک ژوند تیر کړي نه یا د ایمان د داوی نه باوجود هغه د دنیا نه بې ایمانه تللی دي او منافق تللی د دنیا نه داغه د لپاره بالکل شفاعت به نوي شفاعت به د خلکو د لپاره فائدہ ورکوي چې ایمان عمل صالح او د توبې او د اصلاح ژوندۍ تیر کړی وي او بیا د کوتاهی په وجه باندې یا د جذباتو نه مغلوب شي یا غفلت پر راغلی داغه په وجه باندې نیکی سره غلطیم کړی وي نو هغه به متعلق دا امید ده چې د الله تعالی د رحمت مستحق به ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې به وبخل شي او دغه رنګي
ترتیبوار به نور خلکو سفارش نه پاغي باندې او بخله شو جنت تبا لاړ شي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان را نصیب کړي.